نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زماورنا طول بجمع درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د منځ د صلات متعلق بیان کړو اخره کې تاسو ته ما یو جمله ویلې و چې آینده کا خیر جمعه الله مونږ له ژوند او زندگی را نصیب کړه نو تاسو ته به ان شاء الله د محرم متعلق او بیا د دې سره په د محرم کې مونږ کم کردار کو کم عمل کو کم زندگی اختیارو او پدې کې دا مختلفې فرقې د کم عمل کوي نو ان شاء الله دا به بیانوم خلاول تاسو ته دا خبره کومه چې محرم میاش دا د اسلام متعلق د اسلامی میاشتو متعلق اوله مهینه ده او دا کم وخت کې مختص کړی شوله دا میاشت چې کومه ده په دې میاشت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه د خلافت په زمانه کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه اکابر صحابه ټول راجمع کړل اکابر صحابه راجمع کړل او هغه ته وی چې اوس پورې مونږه اس د کال په میاشتو په لحاظ سره مونږه عیسوي کال کې لګیاو د عیسایانو د غیر تهذیب د غیر مذهب په خلکو په کال کې لګیاو د عیسایانو خپل حساب کتاب د جنوري فروری مارچ اپریل مئی عیسوي حساب سره اکابر صحابه ټول راجمع کړل او دای ورته وی چې آینده زندگی به مونږه خپل یو د خپل کال زندگی تیرو خپل د کالونو د حساب کتاب سال برابرو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته مختلف
رایگان پیش وی الحمدلله وس مسلمانان یو مذهب دی او مسلمانان الحمدلله په ټوله دنیا کې په عروج دی هغه زمانه کې کثیر التعداد سره ډیر تعداد سره مسلمانان ریاستونه مو 22 लाख مربع میل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت زمکه باندې چې دا صحابه راجم کړل چا ورته وې سیب وې د نبی صلی الله علیه وسلم د تاریخ پیدایش نه با په هغه میاش کې کوم میاش کې چې کم دی نبی صلی الله علیه وسلم مولود شوه دی هغه میاش په د کال اولنۍ میاش مونږ تاسو چوته ربیع الاول وایو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خبر ډیره ښکلې ده خو دومره ده چې مونږ سره په مکه کې مختلف حالات زندگی تیره شوې ده په دې کې مونږ ته خپل یو تاریخ را په یادېږي یو صدمه به مونږ ته بیا بعض صحابه وی د نبی صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصت شوی دی ابد کال اولنۍ میاش حضرت عمر فاروق او اکابر صحابه وای دې سره به د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه زندگی چې د دنیا نه رخصت شوی ده اب مونږ طرف یادېږي صدمه ده لوی دا به تر قیامت پورې صدمه چا سویل او چا سویل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی که زما رایا دی وخت کې دی امیر المؤمنین هم دی وی که زما دا رایا ستاسو خوښه شوه هغه پکې رایا ورکړه زما رایا دا ده چې مونږه د هجرت چې کوم وخت کې مونږ مدینې ته نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی هغه میاش په دغه وټاکو د کال اولنۍ نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې رایه باندې ټول صحابه اتفاق وکړو وې دا ښکلې خبره ده نو به د دې سره دا هجرت دا په محرم په دې میاشت کې شوه پهونچ مدینې ته د نبی صلی الله علیه وسلم دا په محرم کې شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم دا هجرت مهینه دا صحابه د محرم دا میاش د سال اولنې میاش کړه په اسلامی ریاستی ممالکو کې چې کوم وخت اسلامی ریاستی ممالک اوس هم سعودي عرب کې د عربستان ممالکو کې دا اسلامی کلندر چلیږي دا محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا کلندر چلیږي او عربستان ممالک کې او کم چې مخکې اسلامی ریاستی ممالک وو هغه هم اسلامی خپل کلندر چلی کم چې عجم دي او عجم کې بیا ریاستی مسلمانانو ملکونه دي مسلم ممالک چې څومره دي اسلامی خودینا مسلم ممالک چې څومره دي نو هغه اکثر په لحاظ سره د پیرنګي کلندر چلی دفتری نظام سره او یاد ساتئ د اصل کې حکومت قانون سره دفتری نظام سره چې کله ستا اسلامی کلندر چلیږي نو بیا په عوامو کې هم اسلامی کلندر چلیږي او کله چې په دفتری نظام سره ستا کلندر
دا پیرنګي والا چلیږي اسوي نو بیا په عوامو کې هم دغه کلندر چلیږي. نن زمونږ د مسلمانانو د دورونو نه او بلکې زمونږ چې څومره آینده نسل را روان دی او کوم چې موجوده نسل دی ډېر ګریجویټډ ښه تعلیم یافته هغه د اسلامي د کلندر نه خبر دی. چرته په سلو کې په زرو کې به یو کس چې د اسلامي کلندر معلومات په ورته اسلامي میاشت دا ده محرم سفر ربیع الاول وجه دغه ده چې عدالتي او دفتري کلندر پیرنګی دی. نو موږ ټول د پیرنګي په کلندر پسې روان یو. نو زمونږ موجوده نسل او آینده نسل هم د دې خبر نه ځکه نه خبر دی ځکه موږ سره اسلامي تعلیمات نشته د هغې ترکیب نشته یادګړه نشته چې دا میاشته نو انسان په ذهن کې اټومیټک بیا راځي یادګړه هم بیا کېږي. تر اوس زمانې پورې سمو د مخکې 200 کاله زمانې مخکې پورې اکثر د مسلم ممالک او د اسلامي ممالک کلندر به دا اسلامي چلیدو. نو محرم میاشت دا د کال د اولنې د مسلمانانو د اولنې د کال میاشت او تاسو ته مخکې ما په دې کې رمضان نه مخکې خبرې کړې وې چې دې کې فواید څه شی دي. صحابون نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابه تپوس کې قرآن کریم کې ذکر دی ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر. په اسلامی کلندر کې هر مسلمان زنانا معشوم دانشور غیر دانشور تعلیم یافته غیر تعلیم یافته هر چاته پہچانه کېږي پلان کې میاشته اسانتیا ده پکې. او تاسو ته مخکې ما خبره کړې وه چې څومره دنیا کې نور ممالک دي غیر مذهب والے څومره دي هغې خپل کلندر په قمري په شمسي نظام چلی. شمسي نظام ته د تعلیم ضرورت دی. هغه تا ته د تعلیم د نظام نه بغیر ته حاصلولی نه شي پہچان تا ته نه کېږي. او اسلام بیا په دې کې نور ډېرې خبرې دی د مسلمانانو د انسانیت لپاره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن کریم کې ذکر کېږي الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. هجرت چې چا کړی مدینې ته د نبی د الله د رسول د الله او د الله د رسول دپاره هغه زمانه کې د الله او د الله د رسول دپاره به چې هجرت کوو لوی عمل دا عملو هجرت د عباداتو نه د مونځ نه د صوم نه د زکات نه د هر عمل نه لوی عمل هجرت خو بر شرط دی چې د الله او د الله د رسول دپاره چې قرآن کریم ورته وایي اعظم درجة عند الله واولئک هم الفائزون. د دې مهاجرینو باره کې درته یو څو خبرې کوم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورځ په قیامت په وایي داسې کسان راپاسېږي چې دا نور به راوچت شي خو دا نور به داسې وي لکه د شمس د نور نه به زیاته رڼا لري. صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله مبارک دا څوک دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل
دا هغه مهاجرین فقیران ملنګان مهاجرین صحابه دي چې د الله او د الله د رسول دپاره هجرت کړی دی. دویمه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اولنی خلق با جنت تا څوک داخلي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مهاجرین فقیران صحابه دا به اولنی جنت ته داخليږي چې د الله او د الله د رسول لپاره هجرت کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې ورځ په قیامت په جنتیانو ته جنت دروازې کولاو شي صحابه او ته مهاجرین او فقیرانو ته مهاجرین او فقیرانو ته به جنت دروازې کولاو شي. نو دا فرشتي به ورته وایي د جنت د جنت دا کم محافظین چې دي دی به ورته ستاسو حساب کتاب شوی ځئ جنت ته. دا صحابه او دا فقیران مهاجرین به ورته وایي دیو به د هغې سره دغه مکالمه کوي وایي موږ څه د حساب کتاب څه شی دي موږ په جنګ احد کې د موږ سره صرف توره وه جنګ بدر کې را سره توره وه موږ ټول عمر توره په ګوا ګرځولې ده خوراک نو سکاک نو وږي به خوراک نو موږ سره د څه شي حساب کتاب دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا به ورته وایي د دې تاسو ته مې مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ویلو جنگ خندق کې چې صحابه سخ وږي شوي بیا کې ډېر دعوتونه شوي د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات پکې پیښ شوي نبی صلی الله علیه وسلم به شاعري کوله شاعري څنګه وه لا عيش اللهم لا عيش الا العيش الاخره اللهم لا عيش الا عيش الاخره ژوند د دنیا نه دی یا الله ژوند د آخرت دی دنیا پانی زندگی ده وخت مې د یو ملګري سره خبره کوله مې د الله دا نظام کې بعد وخت په خپل بدن کې سوچ کوم د یو جز کې سوچ کوم د نه اجزاو کې قسم په خدای چې زما عقل کار پرېږدي ویم یا الله دا د کم سیستم پیدا کړی زما ورونو اصل ژوند د آخرت دی هغه زندگی ده او دا یو سړی که ډېر په دنیا کې ښه شو باچا شو وزیر شو څه شول هغه قارون چې قرآن کریم کې الله نوم ذکر کوي ښه څه شو هغه فرعون څه شو هغه شداد څه شو ویسألونک عن ذی القرنین سلطان سکندر صاحب رحمهم الله چې په ټوله دنیا باچاهي کړې ده اصل ژوند د آخرت دی نیم په دنیا کې نیم ژوند په خوب کې تیر شي نیم په ویښه تیر شي نیم په ویښه کې بیا ګړبړی شني نیم په غمونو نیم بغیر د غمونو کامیاب پکې هغه سړی دی چې الله راضي کړي اصل خپل خبرې له راځم مقصد له راځم
محرم په موږ او تاسو باندې یوه میاشت را روانه ده انشاءالله یو د 4 ورځې پس دا میاشت غم نه ده او دا میاشت د اوس نه ده ما او تا او زمونږ حکومت پاکستان ریاست پاکستان او بلکې د دنیا ریاستونو زمونږ ټلویزیون ریډیوګان څومره دي دیو په کیسه کوي غمرازي کوي غمرازي نه را تازه کوي لباس پکې بدل واچي لباس پکې د غم واچي د یوې فرقې په وجه باندې زمونږ نور ټول اکثر پاکستان محاصره دی کاروباري نظام سیستم خراب کی مکمل دا میاشت غم نه ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه زمونږ د سر تاج دی خو ډېر اکابر صحابه د الله د دین دپاره د الله د دین دپاره څومره قربانیانې ورکړي دي چې عقل نه بار دي زما استاد عقل نه بار دي د نبی صلی الله علیه وسلم تر مبارکه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې بدن د الله د دین دپاره ټوکړې ټوکړې دی زلی ولا راایستلی و هغه یاداشت نن موږ ته نه راتازه کېږي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کومه قرباني د الله د دین دپاره ورکړې ده دومره جوماتونه جوړ کړي دي دومره جوماتونه چې څوک پې جوړ نه کړي دومره د دین حلقاونه او مدارس یې جوړ کړي دا ټول لا جوماتونه مدرسې وي چې تر نن تاریخه پورې بیا څوک جوړ نه کړي هغه تاریخ زما ستا نه پټ دی او یاد ساتئ په مونږ کې د غیرو مذهبو د غیرو مذاهبو هغه فتنې او د هغې غر څه مونږ کې را دننه دي وجه څه ده یهودیان چې عبادت کوي هغه په غمرازۍ عبادت کوي هغه عبادت کوي چې په هغې کې هغې غم مناوئ قرباني چې کوي بمای غم حالات خپل خراب کړي کپړې صفر اچولي په ځان غمرازي ښکاره کوي نور عبادت چې روجي نیسي عیسایانو خو خپل مذهب ختم کړی هغې نن د مذهب نام نشته نام یې دغه دی چې نسوارا نور چې کوم ارکان دي په هغې کې ارکان رکنیت یې ختم کړی دی نن انګریز او پیرنګي او یهودي په ما په مسلمان کې دې حد ته راورسېدل چې زمونږ دا میاشت مونږ ته په غمرازۍ ښکاره کوي اسلام د دې خبرې جامه نه ده چې ته غمرازي ښکاره کا اسلام کې چې عبادت کې په خوشحالۍ به کې په غمرازۍ به نه کې په خوشحالۍ به کې چې غم دې پکې دننه کو نو بیا د عبادت څه خوند شو زمونږ چې څومره عبادات د مسلمانانو دا په خوشحالۍ دي خوشحالۍ پکې د اختر مبارکه کې چې کوم د عید الاضحی او عید الفطر کې روجې نیسو نوې نوې ښایسته ښایسته کپړې واچو مبارکباد کو خوشحالۍ نه کوو ځکه عبادت زمونږ د خوشحالۍ دی او دا یو څو خبرې درته کوم نبی صلی الله علیه وسلم د مؤمن الاز ذکر کړی چې مؤمن څه ته وایي مؤمن هغه دی چې د هغه د لاس نه د خلقو ځانونه او مالونه په امن کې ښه مؤمن هغې ته وایي چې د هغه د لاس نه د خلقو مالونه او ځانونه په امن کې دې ته وایي مؤمن
دویم نمبر مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې نه خلق د ضرر نه محفوظ وي. مسلمان هغې ته وایي چې د هغه د لاس او د ژبې نه د زبان نه خلق د ضرر نه محفوظ وي. زمونږ په دې څلورمه درجه کې یو کتاب دی، مولا جامع صاحب شرح جامع کتاب دی، هغه یو شاعري کوي، وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. و جراحات السنان د تور زخم به جوړ شي، خو ولا یلتام نه جوړیږي ما جرح اللسان د ژبې زخم. استاد محترم به وی الله دې سره د قبر د نور نه ډکي، وی د ژبې د زخم ملحم نشته. د ژبې د زخم ملحم یو علاج دی چې معافي او ورشه ورته ما معاف که دا غلطي رانه شوې ده. دریم نمبر مجاهد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مجاهد هغې ته وایي چې د الله په لاره کې د الله د قانون دپاره، د قرآن کریم د قانون دپاره، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو دپاره د هغې په لاره کې دې جنګ وکړي، جهاد وکړي، دې ته وایي مجاهد. اخرنی نمبر مهاجرین هم الله بخلی دي. مهاجرین نبی صلی الله علیه وسلم مهاجرین مبارک وایي چې مهاجرین ځان د ګناهونو نه او د خطاګانو نه پرهیز کړي. نو الله رب العزت دې ما او تاسو له ټولو مسلمانانو له او د مملکت مسلم له دې الله توفیق ور نصیب کړي چې دیو خصوص دا اسلامی کلندر په خپلو عدالتي نظامونو سره، دفتري نظام سره قایم کړي. نن موږ ټول د پیرنګي کلندر قایم کړی دی او بالخصوص دا په ما او تا لازم ده چې دا ما او تا زده کړو اسلامي میاشتو نومونه. او بیا محرم ما او تا په غم باندې فیلاوهو، نو محرم د غم میاشت نه ده، دا د خوشحالۍ میاشت ده. نو انشاءالله که خیر و زندگی وه آینده جمعه به بیا تاسو ته په دې کې د عاشورې خبره کوم، د لسمې عاشورې چې په دې کې بیا کم کردار شوی، لس اهم خبرې په دې کې د آدم علیه السلام نه واله تر نبی صلی الله علیه وسلم پورې لس اهم انعامات پکې الله ورکړي دي مسلمانانو ته، انسانیت ته، هغه پکې انشاءالله بیانوم. الله رب العزت ما او تاسو ټولو مسلمانانو لا د اسلامي او د اسلام او د قانون او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د اعمال